فرفاتو دی وی نه فرفاتو نه فعرفتو نظر می کمزورې شوی ډېر بیا به خلک وایي چې د مولا صاحب څه ګډې وړې وي. بل غلطي د څه کړله واذا بعد ساعة واذا بعد ساعة او ناڅاپه لږ ساعت وروستو ګوره دلته ساعة د لفظ بعد دپاره مضاف الیه دی او مضاف الیه دا همیشه مجرور وي خو نن چونکې یخني شروع شوې ده او حالات ګډوډ دي نو تا چې کوم دی مضاف الیه د منصوباتو نه کړه نو ته وایې چې واذا بعد ساعة او افسوس دا دی دا ټولې غلطیانې تا په درس کې کړلې نو چې ستا دا حال دی نو ستا د شاګردانو به څه حال وي ستا شاګردان به څه صحیح وي هغه خو به ستا نه ښه لالاګان وي چې استاد یې داسې لالاوي او مناظر اسلام داسې لالاوي چې مضاف الیه هغه منصوب وي. نو صحیح عبارت څنګه دی واذا بعد ساعة. بل غلطي دا څه کوي عن ادلتها التفصيلية هو علم بالاحكام الشرعية العملية عن ادلتها التفصيلية. نو خیالو کوي دلتا دا التفصیلیه کې دا حمزه وصلی ده او دا حمزه وصلی قانون بتاویلی وی چې هغه قانون وجوبي دی چې کله په درج د کلام کې راشي د دې غرزول واجب دی دا به غرزیږي نو تا دلته حمزه دی د پاسه فتحه هم لیکلې ده او بیا وی هم تداسي چې عن ادلتها التفصیلیه نه داسې مو وایه نه به د پاسه فتحه کوه او نه دغه فتحه وایه ډایرکټ غرزوه قانون وجوبي دی عن ادلتها التفصیلیه. نو دلته تا دغه عظیمه غلطي کړله چې تا حمزه وصلي نه د غرزولې د پاس ته به ښایسته یو غټه فتحه لیکړله. بل غلطي څه کړله په ترجمه کې د یو عظیمه غلطي کړله دا وایي وفي فيها دینار دا هغه مکې قصه شروع وه نو دا وایي چې وفي او په خوله فيها د دغې مږې کې دینارو وفي او پخلی فی هذا د مگه کی فی خلخا وفي او پخله فی هذا د مگه کی دینارون. استغفر الله ډیر لویا عظیم غلطی دی کړله د الله بندا دلته تعالی ترجمه نه درځي ترجمه دې غلطه کړله وفي او پخله فی هذا د مگه کی نه داسې نه ده دلته راځم ترکیب لا او بیا راځم ترجمه لا دا فی د حروف جاره نه دی او دا بل فیها کې چې کم دا فی دی هغه د اسماء ستو مکبرو نه دی مونږ دلته کله ترکیب کو نو فی حرف جر دی فی بیا مضاف دی او ها مضاف الیه دی مضاف الیه بیا د دې فی د فارس شي مجرور شي او ترجمه به څنګه شي وفي فیها فا خلا د دې مګ کې دینارو نو د دې اولنی فی دا معنی نه ده چې خلا دا معنی نه دی بالکل نه ده د دې بل فی دا معنی ده چې کم په دې اولنی فی پسې دا بل فی راغلی دی دغه چې کم دی د دې معنی خله ده صحیح شو او د دې حرف جر معنی خله کړله وفي او په خلا نو لہذا دا د بل عظیمه غلطي کړله چې تا په حرف جر او په اسماء ستو مکبرو کې فرق نه دی کړی او ترجمه دی ولهم ګډه وډه کړله ځکه چې ته د اولنی فی د حروف جاره ونه ګرځې او د اسماء ستو مکبرو نه وګرځې نو بیا به ته دلته ترکیب څنګه کې دا راته ووایه د دې زستانه تپوس کوم که چېرې ته د اولنی فی د اسماء ستو مکبرو نه ګرځې ځکه تا یې ترجمه د اسماء ستو مکبرو کړله نو بیا دلته تا دا فی ولې مجرور ویلی دی ځکه د اسماء ستو مکبرو اعراب سوي حالات رفعي په واو سره وي حالات نسبي په الف سره وي حالات جري په یا سره وي نو دا د حالات جري صورت دی بیا دلته دا رافی ولې مجرور ویلی دی د دې د مجرور وجه څه ده او ترجمه بالکل غلط راځي ترکیبي لحاظ هم غلط راځي نو دلته دی بل عظیمه غلطي کړله نو دا دغه مفتی صاحب چې کوم د علمي حیثیت دی او بیا مفتی ندیم صاحب له چیلنجونه ورکوي او د خلکو نه غلطیانې راوباسي نو دا خو هغه د پښتو متل دی چې غلبیل رپاسي او لوټي ته وایي چې په دا کې دو سوري دي نو د لوټي دو سورو ته ګورې او چې ته ټول سورې ستا نه خپل سوري هېر دي خپل سورو ته دې خیال نشته دی نو دا و د دغې مفتی صاحب علمي حیثیت
چې ما تاسو ته بیان کو. نو چې څومره کتونکي ملګري دي زما دا ویډیو دغه مفتي صاحب ته خصوصي ورسوئ چې دغه ته د خپل علمي حیثیت او د خپل قابلیت فتح ولګي او که په دې کې غیرت وي نو بیا دې جواب وکړي. زه به ومنم. زه تا خو هلته په رحمت الله علیه کې دغه بانه وکړه چې ما ته مسحور کړی او ښکته کړی پورته کړی. دلته به د څه بانه کړي؟ یوه غلطي خو دې نه ده کړې. دلته خو دا دومره غلطیانې کړلي درزن دې کراس کړی دی. نو دلته به د څه بانه کړي؟ زما دا ویډیو ضرور دغه پنځپیري مولا ته او دغه مفتي صاحب ته ورسوئ چې کوم مناظر اسلام دی او د مناظرو چیلنجونه خلکو له ورکوي. نور د ټک نم نه دی خبر الف ته چې کوم دی لوړ وي. نو الله رب عزت موږ نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت موږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علينا الا البلاغ.